النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو کې د اهل کتابو مذمت الله تعالی ذکر کو او دام د کفارو د اهل کتابو مذمت ده چې دی با انبیاء علیهم السلام قتلول پناه حق سره او مبلغین د اسلام به قتلول پناه حق سره داغی د پاره وعید الله تعالی ذکر کوي. نو فرمایي ان الذين بشکا کسان یکفرون بآیات الله چې کفر کوي په آیاتونو د الله باندې ويقتلون النبیین او قتل بی پیغمبران بغیر حق پناه حق سره. تفسیر روح المعانی لیکي چې دی په یو موقع باندې 3 انبیاء علیهم السلام قتل کړیو او بیا دغه پیغمبرانو د قتل نورستو ونی مشله شپږنی مشله پیغمبران 170 پیغمبران دا خو اتنی مشله پیغمبران اتنی مشله مؤمنین مبلغین بیا قتل کړل. ځکه دا مسلمانانو کوم چې علما دیندار خلق او غیر او چت شو د دې چې کوم نه په خلاف کې هغه بلوا او اجتماع وکړه هغه اجتماع والا خلک هم قتل کړ. نه پیغمبران 3 قتل کړیو او بیا اتنی مشل علما د امت او صحابه کرام د امت هغه هم قتل کړل. نه الله جل شانه د دې مذمت ذکر کوي. ويقتلون الذين قتلوا اغكسان يأمرون بالقسط چې دې ته حکم کوي په عدل سره چې هغه اصحاب کرام دي. اصحاب کرام د پیغمبرانو هغه هم قتلولو. من الناس دخلقنا فبشرهم بعذاب الیم زیر ور کدی ته په عذاب درناک سره. بشیر په معنا د اخبار سره خیال کراله او دلته وعید دا په شکل د بشارت کې ذکر شو. دا استهزاء او مذاقا الله تعالی د دې دا وعید دا په شکل د بشارت کې ذکر کړ. اولئک الذین دا خلق دې حبطت اعمالهم چې ضایع شو اعمال د دې اعمال ضایع شو په دنیا او آخرت. په دنیا او آخرت کې د دې څه اعمال چې کړي هغه ټول چې کوم دي نو هغه لغو شو. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په ورځ د قیامت به سخترین عذاب دا خلق وی چې پیغمبران قتلای او صالحان قتلای. بدترین عذاب په ورځ د قیامت دا خلق وی چې هغه پیغمبران قتل کی او یا صالحان علماء اتقیا قتل کی. دا حدیثو دا تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی او په حواله د ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ باندې ناقل د حدیث څوک دی؟ ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ. حلم تر الى الذين اتنغور اے حبیب آغا کسانو تاوتو نصیبا من الكتاب. دا ټول مذمت دی چا د اهل کتاب تر لري پوری دا مذمت تللی.
علم تر نګوري ته حبیبا الی الذین خلقتا اوتو نصیبا من الكتاب چې دیتا حصہ د کتاب ورکړی شوی دا تورات او انجیل ته ورکړی شوی دی یدعون دوی بلل کیږي الی کتاب الله کتاب د الله تعالی تا دیتا دعوت د کتاب الله کیږي لیحکم بینهم د پاره د دې چې فیصله وکړي په میند دي کې ثم يتولى فريق منهم بیا ګرځي یو ډله د دینا بیا ګلا بیا ګرځي یو ډله د دینا د کتاب الله نه مراد قرآن پاک دی چې کله دی د قرآن پاک آیاتونو توبه للی شي نو دوی اعراض کوي دی ګرځي د حق نه وهم مورزون حالان کې دی غفلت کوونکي دی د حق نه ذالک بانهم دا په سبب د دې سره بانهم بشک د اهل کتاب چې دی قالو دی ویل لن تمسنا النار شربو مسنه کې مونږ لره اور د جهنم الا ایام معدودات مگر یو سورج د شمار چې هغه یا سلوي خورځي دي چې زمانہ د عبادت ته عجل ده او یا ورځي دي چې هغه زمانہ د ټولي دنیا د دې په عقیده کې چې 2000 کاله په دنیا ژوندۍ د هر زرو کالو په بدل کې به مونږ یو ورځ عذابي او یا هغه دریم قول سو دریم قول یاد دې دتا وای ير کړم دې دریم قول هم دې ير کړل چې څو پورې مونږ زقوم ته رسیدلی نه یو ناغه پورې به عذابي ګو خو چې د زقوم جړې ته ورسیږو کنه بیخته بیا به غورځنګ کو په پورته او بیا راخیږو دا درې قول دي دا ایام معدودات وغرهم دی دوکا کدی لرا فی دینهم پدی ددی کې په دین ددی کې ما کانوا یفترون هغه خبرې چې دوی ځان نه جوړولې تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین دا هغه ما کانوا یفترون دي فکیف اذا جمعناهم سرنګ سحال بيد دي د دې منافقانو هر کله چې مونږ جمع کو دوی لرا لیومن عذاب دا غورځ ته لا ریب فی چې نشي شک پای او وفیت کل نفس پورا باور کړی چې هر انسان ته ما کسبت بدلی دا اعمال چې دی کسب کړي او هم لا یظلمون او د دې سره به کمې نشي کېدلې د دې په سزا کې به کمې نشي کېدلې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء دا مخکې مذمت اهل کتاب او ذکر شو خیال کراله کنه دلته بیان د یو دعا ده ا دعا دا د چې اے الله عزت ورکون کې حکومت او بادشاہي ورکون کې تای عزت ورکون کې او بادشاہي ورکون کې هغه تای خیال کراله دا شان نزول دا ذکر کوي چې او دا شان نزول روح المعانی ذکر کړی دی په روایت ابن عباس او د انس رضی الله تعالی عنهما باندې چې کله د بدر او د احد په جنگونو کې شکست د کفارو وشو ان د مشرکینو د يهودو د عربو د يهودو د نسواراو ټول دا اراده وکړه چې اوس خدا مسلمانان ختمول غواړي ځکه چې دا ننی چې کم دینه قریش ختم کړل په بدر کې او په احد کې خیال کړل سبا زمون نمبر دی نه اهل کتاب سره هم یو شو يهودا نسوارا چې مشترکه قوت جوړو او پاره کې به مونږه په دې مسلمانانو باندې حمله کوو مشترکه قوت په شکل د جنگ احزاب کې چې هغه ته غزوه خندق ویل شي خیال کراله نو درې سلور زره کافران هغه ټول یو شو
او د مسلمانانو د بهخندۍ اراده وکړه او حتی چې مدینه منورې ته راورسېدل او د مدینه منورې نه چاپیره احاطه وکړه پوجونه یې وغورځول خیال کړه د اصحاب کرامو مشوره وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره مشوره وکړه چې څو میدان ته جنگ لوځو او کنه په دې کلی کې جنگ وکړو عبد الله ابن ابی او د منافقینو مشرانو هغه دا مشوره ورکړه چې جنگ په دې کلی کې کو د هر مسلمان کور به مورچوي او د هغه نه به مونږه د دې دفاع کوو نو مشرانو صحابه کرام هم دا غرای شوله کشرانو اصحاب کرام وی چې نه دا خو ډیره بده خبره ده چې مونږه دې په کلی کې ناز شو د خزو سره دې ناز شو او مونږ دې جنگ کو میدان ته بوزو بهرحال سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې هغه د ایران یو مهاجر صحابي هغه دا رائے ورکړل چې یا رسول الله زمون په علاقه کې چې داسې دشمن راشي په سر باندې ودرېږي مونږ بیا د کلی نه چاپیره بار جوړو او کند کنو او هغه کند سره هغه زمونږه مورچوي دا غیر مونږ دفاع کوو دغه مشوره اصحاب کرام خوښه کړله او د خندق د کنستلو مشوره وشوله څه تقریبا 3 میله یا 3 کیلومتره فاصله ده د دغه غره په لمن کې او دا د احد چې کوم دینو لمن ده او په دې کې دا اراده وکړه چې هر شل غزه باندې وا لسو کسانو ته شل غزه فاصله ورکیږي اصحاب کرام په دغه وخت غالبا 200 کسان پاتې شو منافقان د نبی اتلیو دیلا دغه خندق په دې شکل باندې ورکړل شو هر یو صحابي په ذمہ باندې 2 غزا کند کنستل لازمي شو کله چې دی دا کند کنستل په دې کې یو ګټه راغله چې پاغه باندې اصحاب کرامو ډیر کوشش وکړو هغه ماته نشو تر دې چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راوغتو وته نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر کا چې د دې سره سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چراغه او هغه پلک یا هغه جبل واغستو چې گزارې هغه ګټه لرواچاو اخو د معجزې گزارو داغه سره رڼا پیدا شوله او هغه ګټ چې کم نه زره زره شو هغه لمبي گزار باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روم محلات ولیدلو او د روم چې کم نه هغه بنگلې په ولیدلې په دویم گزار چې ورکو نه د یمن محلات ولیدلو او دغه چې 2-3 گزاره کې هغه ګټ ختم شو او اصحاب کرام ته زیره ورکو چې مبارک شه ماته محلات د روم او د یمن ښکارا شو ان شاء الله تعالی دا ملکونه بستاسو ته فتح کیږي روم بم ستاسو فتح کیږي او یمن بم فتح کیږي کفار یو مذاق شروع کو کفار ته پته ولګیدل د نبی علیہ السلام د دې خوب د دې ویخه د دې معجزې پته وته ولګیدل نو مذاق شروع کو واجبہ سړی خوده خیال کراله و ځان لکاندې کني ځان نشي بچ کوله کاندې کني د خپل بچاو د پاره او خوبونه د سینی خوبونه د روم او د شام او چې کم نه د یمن خوبونه یې نه خو شي پکنه مذاق شروع کو دا آیاتونه دغه په جواب کې الله پاک راولېګا چې د بادشاہ مالک څوک دی الله دی خیال کراله بادشاہ مالک الله دی بادشاہي الله تعالی د مالدار نواخلی او فقیر له ور کوي او د طاقتور نه والی کمزوري له ور کوي نو الله ته ډیره آسان ده قل هو اے حبیبا اللهم اے زما الله مالک الملک چې ته مالک د حکومت مالک د سلطنت
توتی الملک من تشا ورکه ته بادشاهي چاته چې ستا اراده وش وتنزع الملک اخلی ته بادشاهي ممن تشا دا چانه چې ستا اراده وش وتعز من تشا ته عزت ورکه چاته چې اراده وش وتذل ذلت ورکه من تشا هغه چاته چې ستا اراده وش بیدک الخیر پلاستا کې فیصله د خیر دی انک علی کل شیء قدیر بشکته پار شی باندې قادر شر په قیاس ہے بیدک الخیر والشر ها پلاستا کې فیصله د خیروم دی والقدر خیره وشره من الله تعالی تولج الليل فی النهار تداخل شپه لرا پورس کې شپه پورس کې نه نباسي وتولج النهار فی الليل وننباسي ورد لرا پشپکه رونا نباسي ورد لرا پشپکه خیال کړل شپه لوی وعلیکم السلام او ورځ کمه کله ورځ سے واقع او شپه چې کم نه نسګي کمه ډیر رمضان کې اتلس غنټې ورځ به په کم ځای کې دلته کې خو زما په فکر سره ها زیات نه زیات 15 غنټې به یا به ها او په کینیډا کې به اتلس غنټې پرون نو مسلې تاسو شوه دی د کینیډا نه تاسو راغله دي چې څه چل وکاو دلته خو اتلس غنټې ورځ به دا ډیره ګرانه ده خو شي به کنه چې بیا دا په بل میاش کې دا روجي نوسونو څنګه وای خو شي به کنه اورې نه ما ته جواب ورکوم د خپل علاقه د مسلمان ډاکټر نه تاسو کوي خو شي به کنه چیرې برداشت کې دی شي کنه شي کې دی که بیماری او برداشت نشي کولای نو بیا دې په بل ورځو کې نشي فعدتون من ایام اخرى پوښ مې د دې مفتی تاسو ډاکټر دی پوښ وکړه وتخرج الحي من الميت تراوباسي زنده ولرا من الميت د مړینا زنده د مړینا راوباسي پیغمبر د کافر نه پیدا کی نه چانا د کافر نه ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو پیغمبرو نوح علیہ السلام پیغمبرو ابراہیم علیہ السلام پیغمبرو پلاران سو کافر خوش بکا او وتخرج المیت او تر او باسی مړ لرا من الحی د زندنا مړ د زندنا پیدا کې د نوح علیہ السلام هغه پیغمبر دی او بچی سره کنعان کافر دی خوش بکا او بعضی مفسرین بل ترجمه هم کوي چې ژوندې د مړینا خیال کړه لکه دا هغه نه بچی پیدا شي او مرد ژوندینا لکه هغه د هغه د مرغینا پیدا شي وترزق من تشاء او ترزق ورکه چاته چې ستا اراده شي بغیر حساب بغیر د انداز نه رزق ته به انداز رزق ورکه چې هغه د انسان په سوچ کې نه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین دا هدایت ته مسلمانانو ته چې مسلمانانو محبت بد یو الله سره کوي د کفار سره مینا نه کوي محبت به نه کوي خیال کرا لکه ولی که تاسو د مسلمانانو سره محبت او مینا وکړه د کافرانو سره تاسو د کافرانو سره مینا وکړه د الله سره به مینا کټ سلسله د محبت به د الله سره کټ شي او د مخلوق سره براش او چا چې مخلوق ته ځان وسپاره نو هلاکا دا هلاک خیال کرا لکه نو الله پاک د دوستۍ د مسلمانانو نه منع کوي د دوستۍ او د محبت توبه مسلمانان منی کوي د دوستۍ د چانه د کافرانو نه الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندین شي مؤمنان کافرانو لرا اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه کافران دې نه دوست کوي ومن يفعل ذلك چا چې وکدا عمل
فلیس من الله فی شیء دی بنی دا الله د طرف نه په هیڅ محبت کې یا په هیڅ امداد کې دا الله د طرف نه بد د سره هیڅ امداد نه الا ان تتقوا منهم توقا مگر گچری تاسو پرهیز کوئ د دینه په پرهیز کولو سره تقوا ته نه کوئ د تقوا په انداز کې د دې د ضرر نه ځان بچ کوئ اکرم الرجل مخافت شره نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت یو لوی نه خدا ده چې د پاسق سړي اکرام به د صدا پاره کیږي مخافت شره اکرم الرجل مخافت شره مگر کچاره تاسو د دینه سکوي د دینه پرهیز کوي د پرهیز په شکل کې د دې سره مینا کول بیا جایز دی ځان ته نه بچ کوي ځان د شر او د ضرر نه بچ کوي خیال کې رااله کنه الا ان تتقوا منهم تقا د پاکستان والو زما خیال دی وسروم دا چلو خوخه د امریکای پالیسي واغستلې د صد پاره چې داغي د جنگ نه اداغي د زور نه ځان بچ کی پوښ په کنه نور چې څومره کنټینر دا غي راځي هغه دی لوټي په دې لار کې ولا ولوټي او دځي پیوږي د طالبانو شکل جوړ کی پوښ په کنه هغه پوځیان د طالبانو شکل جوړ شي ولې ګيري خو ډيري دي کنه په پوځیانو کې لګي دي سره پوښ په کنه نه حمله پیوږي او داغي هغه مال واخ پوښ په کنه او تشتوري ولېږي واپس ندا الا ان تتقوا منهم تقا درې قسمه مودت ته د کفارو سره سو درې قسمه یو مودت حرام دی هغه دوا جایز دي حرام مودت هغه د ظلم مینا د ظلم مینا حرام هغه جمی کافر دی او هغه څه دی هغه حربي کافر دا غي سره د ظلم مینا حرام او دویم قسم مودت په شکل د څه کې دی په شکل د مواسات کې دی او د همدردۍ کې دی په شکل د مواسات او د همدردۍ کې دا د جمیانو سره جایز دی مواسات همدردی لکه ستا گاونډي جمی کافر دی استا گاونډي دی جوبل شو پټي ولا گوا وګې دی ډوډۍ ولا ورکا تګې دی وبو ولا ورکا دي ته مواسات ویل شي خیال کراله مواسات دا د جمی کافر سره جایز دی ایو مدارات ته مدارات چې ده کنه چاپلوسی مدارات څه ته ویل شي چاپلوسی د حربي سره هم جایز ده ا د جمی سره هم جایز ده چاپلوسی هغه زور ور دی طاقت ور دی پوښ به کنه وسله ور سره ده تا سره چې کمنن لینده ده تا سره تشلاس دی نسوکا بیا وسره دغه کوا مدارات وسره کوا یره سیب ته ډیر خڅړې پوښ به کنه یره ستا پلار خڅړیو پوښ به دته سویلې شي دته مدارات ویلې شي آسایشی شاعر وای آسایشی دوگیتی تفسیر این دو حرفس با دو ستان تلطف با دشمنان مدارا آسایشی دوگیتی تفسیر این دو حرفس با دو ستان تلطف با دشمنان مدارا پوش بکن آسایشی دوگیتی خوشحالی د دوالو جهانو تفسیر این دو حرف است معنی د دې دو حرف ده وې دوه ټکي دي چې د دوالو جهان خوشحالي پکې ده آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است هغه دو حرف څه دي با دو ستان تلطف د دوستانو سره نرمي کوا څه کوا نرمي کوا سختی مکوا با دشمنان مدارا د دشمنانو سره چاپلوسی کوا با دشمنان مدار د دشمن سره چاپلوسی کوي رستا پلار خسړیو نیکه دې خسړیو ما سره به دا امدادونه کول پوښ وکنه دا دته مدارات ویل شي دا درې قسمه دوستی ده مودت د زړه قلبي مودت دا حرام مواسات دا چې کوم نه د جمیانو سره جایز دي مواسات د جمیانو سره جایز دي او مدارات دا د دواړو سره جایز دي د حربیانو سره هم او د جمیانو سره هم دا درې قسمه موالات
دا جای دا د دې حکم تاسو ته ذکر شو قل او اے حبیبا ان تخفوا ما فی صدورکم کچری تاسو پټوي هغه رازونه چې په سینو تاسو کې دي او تبدوه یا تاسو ظاهروي دغه لرا یعلمه الله عالم دې پاغه باندې الله اے مسلمانانو که تاسو د زړونو محبت هغه پټوي چې کوم محبت تاسو د کافرانو سره ده او کاغه ظاهروي پاغه باندې الله عالم د زړه په محبت بس تاسو مؤاخذه کیږي د زړه په محبت باندې بسې مؤاخذه ويعلم ما في السماوات وما في الارض علم دی الله تعالی پاغه سبانه چې په اسمانونو کې دی او پس مکه کې دی والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت تاسو د زړونو رازونه په کله ښکارا شي په ورځ د قیامت یوم پاغه ورځ باندې تجد كل نفس چې وبمي هر یو نفس ما عملت بدلی دا اعمالو چې د کړي دي من خیرین د نیک اعمالونه کنه اعمال تاسو کړي دغه بدلی بم تاسو عمومي محضرن حاضر په شکل د سکه دا اعمال په شکل د سکه ظاهريږي په شکل د اعراضو کې یا په شکل د اجسامو کې یا په شکل د سکه په شکل چې کم دینه د په شکل د کاغذونو کې خیر که په شکل د څه کې د کاغذونو کې آیا په شکل د په شکل چې کم نه د انسانانو کې نیکی بم په شکل د انسان کې ښکارا شي او بدی بم په شکل د انسان کې ښکارا شي وما عملت من سوء ادارن او بممی هر یو نفس ما عملت اعمال چې د کړي وي من سوء د بدینا هغه بم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد پوښ به عمل سے سو کوئی اقبال سے وہ پوچھے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ادے عمل نہ سے جوڑی گی د دینه زندگی جوړیږي هغه جنت یو هغه جهنمی او دا انسان خاکی دا په خپل فطرت کې نه نوري دی او نه ناری دی د اعمالو د وجه نه څه جوړیږي ناری آیا نوري جوړیږي خیال کړه د دې اعمالو نه څه د دې نه مخ کې دا اجسام او اجساد جوړیږي تود لو ان بینها ارزو بکی دا انسان لو ان بینها کاش پمیند دکې و بینها و بینه او پمیند د انجام دکې امدم بعیدا فاصله لویوي د ارمان کوي چارمان د زما او زما د عمل پمینځ کې لویه فاصله وي کم عمل چې عمل قبیح وي د بدا ارمان کوي چارمان د چې زما او زما د عمل قبیح په منځ کې لویه فاصله وي ويحذركم الله نفسا او یری الله تعالی تاسو د ذات خپلنا الله تاسو د خپل ځان نه یری والله رؤوف بالعباد الله ډیر مهربان دی په بندگان خپل باندې دا خبره چې مدارات جایز دی د دې لپاره دلیل څه دی چې د مشرکانو سره مدارات څه دی جایز دی دلیل ولدا حدیث څخه ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي انا لنكسر في وجوه اقوام انا لنكسر نكسرون ده نكسرو ده انا لنكسر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم مونږه خنداګانی کو د ځینې خلقو په مخ کې حالانکه زمونږه زړونه په لعنت وای انا لنكسر في وجوه اقوام کشر ست ویلې شي کشر ویلې شي خنداتا تاسو یاد دې شعر او مراحل د ما خلې اوس په مدرسو کې جنې وای کنه او ګوره چې کوم کتابونه وغه مولیانو کټ کړ
دې ته د خدای هدایت وکړي پوه شوې به که نه کټې کړي اورې که نه اخوک اخو مکاشرة و ضحک فحیاک الالہ فکیف انت اخوک اخو مکاشرة و ضحک فحیاک الالہ فکیف انت رندار اغسطې وه خاوند دې مړو نو څوک یې واغستله ورندار یې واغستله چې ورندار یې واغستله دا چې ووایي چې ورندار څوک واغسته لیور یې واغسته لیوه دې بدشونډې غونده کې و پوه شوې که نه هر وخت به چې کم دی نو لخته به یې په اوږه باندې ایښې وه ناجنۍ ورته وایي اخوک اخو مکاشرة و ضحک رور دې چې و نو د خندا او دغه چې کوم د خوشحالۍ خاوندو فحیاک الالہ فکیف انت خدای دې ژوندی لره پوه شي خو دا ته لا څه بلای پوه شوې که نه او ورپسې بیا څه ویلي فحیاک الالہ فکیف انت خدای دې ژوندی لره ځکه چې اوس خو د ما خاوند شولې پوه شوې که نه خو دا ته لا څه بلا جوړ شوی پوه شوې که نه او فرزق الالہ ما زمینتا ورپسې دغسې دی پوه شوې که نه چې ستاسو دا دوره وران تاندې چې د نیسلی د رزق مالک تی سو رزق به ماله ته راکوي که الله به راکوي پوه شوې که نه تاسو پوه دا شعرونه به پخوا مونږ یادول په مراح الارواح کې پوه شوې که نه فانک ضامن بالرزق حتی فانک ضامن بالرزق حتی ورپسې مو وختي وي خو بیا رانه هېر پوه شوې که نه شاباس نه مطلب دا دی چې مکاشره څه ته ویلی شي خوشطبعۍ ته ویلی شي نه مانه مونږ کله کله د دشمن قوم په مخ کې خوشطبعي کوو وقلوبنا تلعنهم خو زمونږ زړونه پې لعنت وایي دا حدیث ته چا دی د ابودرداء رضی الله تعالی عنه دی او دارنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي لیس التقیة بالعمل انما التقیة باللسان لیس التقیة بالعمل انما التقیة باللسان په ژبه باندې د کفارو د ظلم نه ځان بچ کوه نرمي نرمي ورسره شروع کا لکۍ ولا غواړه کا پوه شوې که نه په عمل باندې تقیه مه کوه په څه باندې کوه په ژبه باندې تقیه کوه ویحذرکم الله نفسه او بچکی الله او یری الله تعالی تاسو لره د ذات خپلنا والله رؤوف بالعباد الله ډېر مهربان دی په بندګانو خپلو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم خیال کراله دا آیات کریمه په جواب د مشرکینو کې راغلی دی په جواب د مشرکینو شان نزول دا دی کفارو وی مونږ د دې بوتانو عبادت د دې دپاره کوو چې مونږ الله سره مینه ده مونږ د چا سره مینه ده په دې سره مونږ الله ته نږدې کېږو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا مونږ د دې بوتانو عبادت نه کوو مګر د دې دپاره چې الله ته نږدې شو ځکه د الله سره زمونږ مینه ده الله ورته فرمایي که چېرې ستاسو رښتیا د الله سره مینه تاسو به په واسطې د چا نږدې کېږئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځکه الله خو په خپله نه لیدلی کېږي که چېرې ستاسو د الله سره مینه او هغه ته تقرب حاصلوئ په واسطې د چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د بوتانو په واسطې تاسو نشئ نږدې کېدلی قل وایه ای حبیبه ان کنتم تحبون الله که چېرې تاسو مینه کوئ د الله سره فاتبعون زما اتباع وکئ یحببکم الله الله به تاسو سره محبت وکړي زما په اتباع کې به تاسو ته درې شلې میلاو شي یو د الله مینه محبت ابل ویغفر لکم ذنوبکم بخشش بکی تاسو ته ګناهونه ستاسو
والله غفور الرحیم، الله تعالی بخشش کوونکی ډیر مهربان دی. درې مسله دا چې مزید رحمتونه به د باندې الله وکړي، دا شته ګناهونه به الله معاف کړي او مزید رحمتونه به در باندې وکړي. قل وای حبیب اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطاعت کوئ د یو الله او د یو رسول. د الله اطاعت کوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه مدار د نجات د الله اطاعت او د حبیب اطاعت دی. خیال کرا لکه والرسول، او اطاعت کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم. دنیا کې ډیر مخلوق دی او ډیر مذاهب دي. خیال کرا لکه دا چکړالوی او کوټلوی لوهاران یادېږي. چکړالا او کوټله داغه دا کوټله دا کم ځای دي؟ غالبا دا په دې کشمیر کې دي، د دې لاهور او د دې کشمیر په دې مینځ کې. چکړالا هلته کې داسې مولان پیدا شو، دا غیر رسالې بدلته راتللې، دلته به راتلې، پوه شوې به که نه؟ او هغه رسالو کې پیدا لیکلو چې دلته خدای پاک خطا شوی دی، نعوذ بالله من ذلک. اطیعوا الله واطیعوا الرسول، وی دلته کې دا کاتب خطا شوی دی چې دا اصل کې سو اطیعوا الله واطیعوا الله، خدا اطیعوا الله په دای سلی کړي دی، رسول لیکلی دی. پوه شوې به که نه؟ هغه رسالې به صاحب دلته راتللې، د چکړالي لوهارانو او د کوټلوي لوهارانو. خیال کې رااله که نه؟ نه دا الله خطا شوی نه دی. الله ته به د چا په واسطې رسېږي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نه د الله اطاعت او عبادت او د پیغمبر بسه کې صرف اطاعت کې، عبادت نه اطاعت پې کې. فإن تولوا کچری تاسو وګرځېدئ د حق نه، فإن الله بېشک الله تعالی لا يحب الكافرین، محبت نه کوي د کافرانو سره. دې نه څه معلومه شوله؟ که تاسو اعراض وکړو د اطاعت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه شولی؟ کافر شولی. او خدای پاک د کافر سره مینه نه کوي. د دې معلومه شوله چې یوازې اطاعت ته الله توحید نه دی، بلکې اطاعت ته رسول دام څه دی؟ دام توحید دی. پوه شوې به که نه؟ دام د الله تعالی اتباع. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین. دا مخکې د نبی علیه السلام رسالت ذکر شو. د دې آیات نه وروستو ډېر رسولان الله تعالی ذکر کوي د پاره د تایید د څه؟ د پاره د تایید د رسالت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ځکه دا ټول رسولان چې دي دا د نبی علیه السلام د رسالت څه دي؟ مؤیدین دي. د نبی علیه السلام د رسالت څه دي؟ مؤیدین دي. هر پیغمبر نه وعده اخیستل شوې ده چې وروسته یو عظیم الشان پیغمبر راتلونکی دی، تاسو به ایمان راوړئ او تاسو به اطاعت کوئ. ان الله اصطفى، بېشک الله تعالی منتخب کړی دی آدم علیه السلام لرا، ونوح علیه السلام، وآل ابراهیم، آل د ابراهیم علیه السلام لره چې یعقوب علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی، یوسف علیه السلام دی، وآل عمران، او منتخب کړی دی آل عمران لره چې عیسی علیه السلام دی. پچای منتخب کړی دی علی العالمین، په مخلوق د زمانه خپل باندې. رد شو پچا باندې؟ رد شو په اجمل خټک او غنی خان او شمس د غازی خانی. ځکه دې کتاب څه لیکلو؟ سور سحر. څه کې لیکلو؟ سور سحر. او پاغي کې لیکلو خو کتاب خدای ډېر زور روک ولې چې مای په خلاف کې هغه کتاب ولیک، ناغه سور سحر په ځای باندې سپین سحر راغی. سپین سحر سو زما دا کتاب نوم سو اسلام او سوشلیزم. پوه شوې به که نه؟ او نو چې هغه راغی بس هغه سور سحر لاړ شو، سپین سحر راوختلو. الحمدلله هغه کتاب اوس هم چې کوم دی نو په زرګونو په تعداد باندې په علاقه کې خور شوی دی.
پوه شوې به که نه د سوشلیزم نظریات او د هغې جوابات پوه شوې به که دغه د پښتو کتاب پوه شوې به که او نو د دې دا آیت کریمه په هغې باندې رد شو ولې په دې کې نبوت د آدم علیه السلام د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام او د آل عمران نبوت پکې ذکر شو که نه شو دا قطعی نبیان دي قطعی او یقیني او دوی سوی هغې سوی په هغه سور سحر کې وی د آدم او د حوا زړې قشې نه منو پوه شوې که نه دا پرسوده د وهمونو عقیدې نه منو پرسوده معنی زړې او دا د وهم عقیده د دې پیغمبرۍ ته شوي د وهم عقیده یې ورته وي وی دا پرسوده د وهمونو عقیده نه د آدم او د حوا زړې قشې نه منو دا پرسوده د وهمونو عقیدې نه منو پوه شوې که نو دا آیات رد دی په چا باندې په دې کمیونستو باندې په دیسي کمیونستو باندې چې دا مې درته یاد کړو پوه شوې که نو الله فرمایي ذریتن دا اولادونه دي بعضها من بعض د بعض نه دي دا اولاد د بعض د بعض نه ابراهیم علیه السلام د چا اولاد دی د نوح علیه السلام نوح علیه السلام د چا اولاد دی د آدم علیه السلام خیال کړه والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکې د بندګانو خپلو دی عالم دی په احوالو د بندګانو باندې اذ قالت امرأة عمران اوس د دې آخري پیغمبر چې عیسی علیه السلام داغه د پیدایش ذکر الله تعالی فرمایي په دې آیاتونو سره اذ قالت امرأة عمران هر کله چې وویل ښځه د عمران څوک وه عمران چې دی دا شیبه د یاشم زوی یاشم د میشا زوی میشا د حزقیه علیه السلام زوی حزقیه هغه د ابراهیم علیه السلام زوی خیال کراله د دې په منځ کې د دې عمران او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې نور واسطې دي خو دلته حذف شوي دي په 1400 واسطو باندې ابراهیم علیه السلام ته دا عمران رسیږي عمران څوک دی دا پلار د حضرت مریم دی پلار د چا دی د حضرت مریم په 1400 واسطو باندې چا ته رسیږي ابراهیم علیه السلام ته رسیږي او د دې ښځې نوم یې څه دی د ښځې نوم یې حنه دی حنه د حنې د پلار نوم د پاقوزو د حنې د پلار نوم پاقوزو حنه دا د حضرت مریم مور وه او عمران پلار عمران پلار خیال کې راغله دا عمران چې ونو دی د بیت المقدس د جماعت امام او ډېر یو متقي انسان پیغمبر نه و د پیغمبرۍ ثبوت نه معلومي خیال کې راغله دی یو نیک او صالح انسان دی او ښځه صالحه ښځه وه نه ښځې د الله نه سوال وکړو وی خدایا دا مال یو هلک راکې چې هغه لږ زه ستا د دې جومات دپاره وقف کم او هغه د دې جومات خدمت کوي د جومات د بیت المقدس څه کوي خدمت کوي الله تعالی د دې هغه دعا قبوله کړله خو په شکل د جنۍ کې دی خو هلک غوښتلی و الله تعالی وله څه ورکړله جنۍ ورکړله حضرت مریم خیال کې راغله او دا لکه مروره خپم شوله خدایا ما خو ستانه دا غوښتلې وه چې ته مال هلک راکې او تا خو مال جنۍ راکړله الله تعالی ورته په وحی سره وویله خیال کې راغله که نه دغه وحی په معنا د الهام سره ده چې دا جنۍ چې ده تا خو هلک غوښتلی دی خو
دا چې کم دی نو دا زما په نظر کې دا زما په نظر باندې بهتر ده د سنه د کم الک نه چې تا غوښتلی دی خیال کې راغله او بیا الله تعالی ولا نوم هم چې کم دی نه څه کېښودو الله تعالی ولا نوم حضرت مریم کېښودو یا د مور ولا نوم حضرت مریم کېښودو خیال کې راغله مریم دا په عبرانی ژبه کې عابدې ته ویلی شي څه ته ویلی شي عابدې ته معنا عبادت کوونکي خیال کې راغله نو الله جل شانو فرمایي اذ قالت امرأة عمران هغه وخت چې ویل ښځې د عمران رب ای رب زما انی نظرت لک بېشکه ما نظر کړی ستا دپاره یعنې ستا د رضا دپاره دې نه معلومه شوله چې نظر لغیر الله څه دی جایز نه دی ښه نظر چې کې خالص د الله دپاره ما نظر کړی دی ستا دپاره ما هغه بچی فی بطني چې په خېټه زما کې دی خدایا دا یو بچی دا ستا د رضا دپاره زه څه کومه نظر کوم محررن چې دی بازادي دپاره د خدمت د بیت المقدس فتقبل مني قبول کې زما د طرف نه انک انت السمیع العلیم بېشکه تا اورېدونکی عالم فلما وضعتها هر کله چې دی وزېږاو دغې بچي لره قالت دی وویل رب ای رب زما انی وضعتها بېشکه ما وضع کړه دې بچي لره خیال کې راله که انسا چې دا زنانه ده خیال کې راله که ما خو وضع که د خپل بچي لره چې دا زنانه ده دلته کې تعبیر ته په ضمیر د مؤنث سره ولې وکړو ځکه وروستو هغه مفعول ثانی څه دی هغه مؤنث دی پوه شوې که خدایا دا خو جنۍ پیدا شوله حالان کې زما خدا خواهشو چې هلک به والله اعلم بما وضعت الله تعالی عالم دی په هغه څه باندې چې دی وضع کړی دی الله تعالی دا کلام د الله دی والله اعلم بما وضعت الله ښه پوهېږي چې کم دی بچی زېږولی دی خیال کې راله خو دې په شکل د څه باندې دې په شکل د فریاد باندې ان وضعتها انثی او بیا یې څه وویل ولیس الذکر کالانثی او نه دی کم نارینه چې ما غوښتلی دی کالانثی په شان د هغه جینۍ چې تا را کړې ده کم هلک چې ما غوښتلی دی خدایا هغه په شان د هغه جینۍ نه دی چې تا را کړی دی دا ولیس الذکر دا کلام د چا دی د دغې مور دی و انی سمیتها مریم یا الله تعالی ما مسما کړي جینۍ لره مریم په نوم د مریم سره ما ولا نوم مریم کېښودو دې نه دا معلومه شوله چې نوم کېښودل دا هم د مور حق دی که مور ولا نوم ږدي نو دا د دې به څوک منع نه کوي که پلار ولا نوم ږدي که مور ولا نوم ږدي و انی اعیدها بک زه پناه غواړم د دې دپاره په تا سره و ذریتها او بچو د دې لره د دې به بچي کېږي نو خدایا دا او د دې بچي دا وساتې من الشیطان الرجیم د حملې د شیطان رټلی شوي نه خدای د شیطان د لمس نه او د شیطان د لغزش نه وساتې حدیثو کې راځي که نه کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جبینه نه فی جنبه کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبه هر انسان چې دی دا شیطان ورته چوکه ورکوي په څه کې په دې ترخ کې ولا چوکه ورکوي حین تلده امه کله چې د مور نه زیږېږي چې د مور نه وزیږېږي شیطان ولا سمدستي انجکشن وخي په کوم ځای کې ولا انجکشن وخي په دې اړخ کې ولا انجکشن وخي پوه شو الا عیسی ابن مریم و امه الا عیسی ابن مریم و امه عیسی علیہ السلام او داغه مور داته نه بچتی نور د آدم علیہ السلام نه والا تر چا پورې تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ټول پیغمبران دیتا شیطان لغزش کولی شي لغزش وتا کولی شي وسوسه وتا اچولی شي پوه شئ کنه صرف دا دو بچتی ولې د دې لپاره مور دعا کړې مور ولا هغه دعا الله پاک قبول کړي د دې نه دا خبره معلومه شو
چې د ولادت په وخت کې تا دعا وکړه چې خدای زما د بچي دا صالحه جوړ کړي ته بیا ګوره دا بیا صالحه وي فرمان بردار به پوه شي په کنه خو کنه نه په وخت کاروندې کې چې کوم نه بسم الله وای انا په وخت نتیجې کې بسم الله وای او دعا کوي نو سبب بچي خشي شیطان پیدا شي او شیطان بیا څه شي شیطان غټ شي پوه شي په کنه بیا خپل کارونه فتقبلها ربها بقبول حسن قبول کو الله تعالی دغه بچی لرا ربها رب د دې بقبول حسن په قبول خیستا سره وانبتها د وجه کولا نباتن حسنن پځې کولو خیستا و سره د دې پرورش کو په خیستا پرورش سره تفسیر قرطبی لیکي چې دا په پورت کې دومره غټېدل لکه په کال کې چې وړوکې غټېږي نن یو سبب خیال کراله یہ پاپلے پل والا او بخت ورسا سبا بل والا پوشی بھی کرنا صاحب مولانا صاحب راغلے گجرات تا تقریری کا پوشی بھی آغا مخ کے پہ باجا وخلا او بیا ورستو مقرر شو پوشی بھی کرنا ډیر مشهور شو نه خلقو به تقریر لرا وستو نو هغه تقریر ته ځناستو مخه د نبی علی السلام د پیدایش قصه کوله نه په دې میز باندې به دا چل کوي پل والا او بختور شي سبا بل والا په دې یا دا لاسونه به دې سوړان د ورستو باندې په لګ په باده کې کنه دا چل به کو یاره دا چې نقشه جوړه کړي او خلک یې تماشا ورځول خو شي خدای زما توبه دا حدیث نه چې کوم نه د باجې داغه جوړ کړو بوج به کنه आवाज جوړ کړو تاسو ورسېدل نه دا به الله تعالی الله تعالی بغټوله چې په کال کې یو لوکي غټيږي دا په پورس کې غټېدل وکفلها پرورش کو د دې زکریا علیه السلام هغه پرورش کا ولی ځکه دا زکریا علیه السلام دغه حنه د خور خاوند او د دې سو د دې ماماو پوښی په کنه د دې د ترور خاوند نه پرورش هغه تعالی کتابونه مفسرین حضرات لیکي چې په دې باندې قرآن دازي وشوله لکه چې حضرت حنه د ماشومه جمعه ترا وستله او مولیانو ته وقف کړل چې دا د جمعه لپاره ما وقف کړل تاسو قبول کړئ پوه شو به کنه ادا خو ماشومه د تی ماشومه وا خیال کړه خو بس د الله د لپاره وقف کړي ونه بس جمعه ترا وستله د دې په جګړه پیدا شوله ځنی مولانو وی چې دا زمونږه حق کیږي حضرت زکریا علیه السلام دا زما حق جوړیږي ځکه چې د دې مور زما خینه ده خیال کړه نو زما چې کم دینه درشته ده هغه وینا ده صاحب زمونږه چې کم دینه وسره حق جوړیږي حسنه چې واچو حسنه د چار او خطلو د حضرت زکریا علیه السلام خیال کړه بلکې حسنه چې وګورځول د زکریا علیه السلام حسنه په بره لاړ شو او بو کې شی په خکته زی د حسنه سره په بره لاړ شو د نور هغه بو ویولو په شی کې بس فیصله وشوله چې دا د زکریا علیه السلام حق دی پوه شئ کلما دخل علیها هر واری چې داخل بشو دا زکریا علیه السلام په دې باندې طریقې دا و چې پکا دې لپاره یو کمره جوړه کړې و دغه د پاسه د جمعه ته پاسه دا په دای کمره کې و چې دلا او دتی باځي وی چې دتی د لپاره یو دایانه ولا مقرر کړی و چا به ولا راتله هغه بولا تی ورته بیا چې کله به زکریا علیه السلام بار ته سکار باندې نه جرانده به پسې ولګوله چې واپس به جمعه ته راغی بیا به جرانده کولا وکړه خیال کړه او خو زکریا علیه السلام چې بکل راغی دې ته به تازه میوه پرته و
سبو ته پرته وه دی به ځي کیرلی دی کیرلی نه او ښه او زه پرې دی او نو زکریا علیه السلام با چې کله راننوتو کمرې ته نو تازه میوه به پرته وه د ووړي میوه به په جمع کې پرته وه د جمع میوه به په ووړي کې پرته وه خیال کې راغله زکریا علیه السلام به حیرانه شو چې یاره دا رزق دې ته تپوس یې پکې نه وکړو انه لکې هغه بچی دا میوه د کوم ځای نه راغلی او ما خو تا له نه ده راوړې پوه شي هغه